د محرم په اوله جمعه باندې، د غرنګي په دویمه جمعه باندې، په دریمه جمعه باندې او په څلورمه جمعه باندې څوک دا وظیفه کوي، فرمایي چې الله پاک به د انسان دعاګانې دا قبلوي. هغه دعاګانې چې هغه دعاګانې لا اوسه پورې قبولې شوي نه دي، دا به الله پاک قبلوي. څومره غمونه دي، څومره پریشانۍ دي، دا به الله پاک د دې وظیفې په برکت باندې ختموي. څومره انسان ته پریشانی ده، ټینشن دی، دا به الله پاک ختموي. د انسانانو چې څومره حاجات دي، دا ټول حاجتونه به الله پاک د انسان له پوره کوي. ځکه الله پاک فرمایي چې منها اربعة حرم، په دې میاشتو کې څلور میاشتې ډېرې زیاتې د حرمت والا دي. یو قسم نه د دې میاشتو هغه قدر او عزت ته پکې دا اشاره ده. د جمعې په ورځ باندې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته زموږ اعمال پیش کولی شي، لہذا تاسو ټول سل پیرې درود پاک په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې ووایئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. درود شریف محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د هغوی فعال باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې. الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول حاجتونه پوره کړي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول مشکلات د ختم کړي. دغه رنګ الله پاک دې زمونږ او ستاسو څومره دردونه دي، غمونه دي، پریشانۍ دي، ټینشن، دا ټول د الله پاک ختم کړي. محرم ډېر زیاته برکت والا میاشت دا شروع ده او ډېر برکتي وختونه پکې محترمو دا شروع دي. په دې ډېره برکتناکه میاشت کې چې کله موږ ذکر او اذکار شروع کو، وظایف شروع کو، نو دغه برکتي میاشت دا نورم برکتي شي. چې کوم سړی د دې میاشتې برکت سره ځان یوځای کړي، ذکر پکې کوي او دغه رنګې د قرآن تلاوت کې مونځ کوي، دا سړی الله پاک برکتي کوي. او د جمعې په ورځ باندې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته زمونږ اعمال دا پیش کولی شي. نن ما څونه نیک اعمال وکړل، دا نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته پیش کولی شي. تا څومره نیک اعمال وکړل، بل څومره وکړل، بل څومره وکړل، دا ټول نیک اعمال د دواړو جهانو سردار ته پیش کولی شي. تاسو سوچ وکئ چې د کربلا په میدان باندې امام حسین رضی الله تعالی عنہ سره د مرګونو محترمو دا شهید کړی شو، سر په یو ځای کې دفن کړی شو، دغه رنګې تنې په بل ځای کې دفن کړی شوله. د دواړو جهانو سردار مبارک ته به دغه منظر پیش شوی وي، څونه به خفه شوی وي. یاد ساتئ چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه باندې محترمو ډېر زیات خفه کېدو او دغه نصیحت د دواړو جهانو سردار مبارک ته ډېر زیات ګران او پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره محبت کو. یو ځل پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم منبر باندې ناست و خطبه کوله. په دې کې امام حسن او امام حسین رضی الله تعالی عنهما رالل. د دواړو جهانو سردار د منبر نه راکوشو او دواړه بغي کې راونیول او ځان سره منبر باندې دا کېنول. دونه محبت وسکو او چې کله هغوی ته اطلاع بشي وي، فرشتو به د دوی دا خبر وړوي چې ستا نسی دا کربلا میدان کې په وینو کې دا سره دي. په هغوی باندې به څه تېر شي محترمو. دغه رنګې دوه ډلې پیدا شولې. یوه ډله محترمو د یزید شوله، بله د امام حسین شوله. نو دغلته کې د امام حسین د لښکر یو ناشنا غوندې منظر اختیار کړو، لکه د نوح علیه السلام د کښتۍ په شان دی. نو کوم سړی راځي او په دې لښکر کې ځان شاملوي، نو گویا لکه چې د نوح علیه السلام د کښتۍ چې کومه ده، دې کې محترمو دا شاملېږي. نو دومره د برکت والا منظر محترمو دا پیش کو. د کربلا میدان باندې اسمانم په هر شروع کو چې کوم ځای کې امام حسین دا وي، نو دغه ځای دا زمونږ ډېر زیات خوښ دی. په دغه ځای کې چې څومره اوبه وي، په دغه ځای کې چمن، په دغه ځای کې ګلانو،
هغوی هم د امام حسین د حسن د وجه محترمو، دا نورم منور شو، دا نورم حسین شو. نو په بعضې خلکو باندې محترمو زیاده ښایسته ښکاري. د جمعې په ورځ چې محترمو څوک دا وظیفه کوي نو فرمایي چې الله پاک د دوی ټول حاجتونه دا پوره کوي. الله پاک محترمو دعاګانې قبلوي، داسې دعاګانې چې هغه نه قبلیږي. نو که په جمعې په ورځ باندې دا وظیفه وکړي او د هغې نه بعد بیا څه دعا کوي الله پاک یې قبلوي. څومره چې انسانانو ته حاجات وي دا ټول حاجتونه الله پاک ته کېده، انشاءالله العزیز الله پاک محترمو دا قبول کړي. د محرم میاشت ډیره زیاته زبردست ده، ډیره زیاته د عزت والا ده. نو که په دې میاشت کې موږ نیک اعمال وکړو انشاءالله العزیز انشاءالله الله پاک به زموږ او ستاسو ټول مشکلات دا به ختم کړي. وظیفه داسې ده، سورة شورا 26 نمبر آیات دی، د هغې څه حصه ده. دا د څوک د جمعې په ورځ باندې اویا پیرې ووایي قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى. کوشش وکړو دا وظیفه دا په خپله م وکړو او دغه رنګې مخکې هم خویندو ورونو سره شریکه کړو چې څومره دا مخکې شیر کېږي څومره مخکې دا شیر کېږي تر قیامته پورې که څوک دا وظیفه کوي ما ورته به مړه یو او موږ ته به په قبرونو کې محترمو دغه ثواب در رارسي. نو کوشش وکړو چې په دې کار خیر کې تاسو هم زما سره ملاتړ شئ او زم کوشش کوم ویډیو سازم مواد را پیدا کوم او دغه رنګه څومره حلقه دي د هغوی د خیر خیریت دپاره د هغوی د بلای دپاره. نو تاسو هم راسره امداد کوئ چې دا ویډیو مخکې شیر کوئ چې مخکې هم خلکو ته دا فایده رسي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.